قواعد الصرف کې د محموز 12 قواعد مونږ ویلو او بیا پسې د معتلو 25 قواعد نو پاغه کې 2 قواعد مونږ ویلې دي او دریم نمبر قاعده نمبر 3 دا قاعده وجوبي ده او سلور اجزا لري. سو اجزا لري؟ سلور اجزا دي پدې کې ها. نو هر یو جز د پاره به مونږ مثال وایو او په مثال کې به هغه قاعده چلو چې موږ په صحیح طریقې سره یاد شي. نو تاسو ته سوچ کوئ ها. قاعده نمبر 3 دا قاعده وجوبي ده او سلور اجزا لري. جز نمبر 1 وو ساکن غیر مدغم بعد الکسره په یا سره بدلول شي چې وو ساکني غیر مدغمي او د کسرې نه وروسته راغلی نو د قوو په یا سره بدلول شي. ښه مثال ته تاسو ګورئ لکه میعاد. دا میعاد په اصل کې سو میوعاد نو په دې میو کې تاسو ګورئ وو ساکن غیر مدغم بعد الکسر راغلی دی دا وو به بدل شي په یا سره او میعاد به جوړ شي. لکه میزان میزان الصرف کنه میزان دا په اصل کې سو میوزان وو ساکن غیر مدغم بعد الکسره په یا سره بدل شو. لکه میلاد په اصل کې میولاد وو ساکن غیر مدغم بعد الکسره په یا سره بدل شو. ها میعاد په اصل کې میوعاد وو ساکن غیر مدغم بعد الکسره په یا سره بدل شو. جز نمبر 2 یا ساکن غیر مدغم بعد ضمه په و سره بدلول شي. لکه ګوره مثال ته موسرون دا په اصل کې موسرون نو یا ساکن غیر مدغم بعد ضمه راغلی دا نو دا یا په و سره بدل شو او موسرون ته جوړ شو. جز نمبر 3 الف بعد ضمه به وجوبا په و سره بدلول شي. ها الف بعد الضمه چې الف راغلی الف ساکن الف قاسم ساکن وځي دي او چې بعد الضمه وي نو دغه الف به بدلول شي په و سره. مثال لکه قوتل د قوتل دا چې تاسو ښکاری دا و د الف د دې معروف چې راځي هغه قاتل راځي او د قاتل چې کله ته مجهول جوړې کنه قاتل خو ماضی معروف ته کنه چې ته مجهول جوړې نو اولنی حرف له په صور کې ضمه بوله ورکې نو چې کله تا دې ضمه ورکړه نو الف بعد ضمه راغی نو دا په سره بدل شوی دی قوتل ته جوړ شوی دی. جز نمبر 4 الف بعد الکسره وجوبا په یا سره بدلول شي. ها مثال لکه محاریب دا محاریب د محراب نه جوړ شوی دی او په دې محراب کې کتا سو ګورئ دا الف راغلی دی دا الف خو دا الف دلته بعد الکسره راغلی دی نو ګوره الف چې کله بعد الکسره شي دا په یا سره بدلول شي نو دا یا دی دا مخکې الف اوس دا یا الف بعد الکسره راغلی دی نو په یا سره بدلول شي دا واجب دی وجوبي ده. دا قاعده نمبر 3 او قاعده نمبر 4 دا قاعده وجوبي ده او 2 اجزا لري. قاعده نمبر 4 دا قاعده وجوبي ده او 2 جزونه پکې دي. ښه جز نمبر 1 دا دی چې کله د باب افتعال د فا کلمې په ځای باندې وو راغلی وي خو دا وو د سنه بدل کې نه راغلی نو دغه وو به بدلول شي په تا سره. کله چې دا وو په تا سره بدل شو نو بیا خو یو د باب افتعال خپل تا دا یو دغه وو په تا سره بدل شوی دی نو 2 تاګانې رالی نو بیا به یو تا په بل تا کې وجوبا مدغم کول شي. ښه مثال ته وګورئ قاعده به کې چلوي لکه اتقدا چې دا په اصل کې یو اتقدا نو د باب افتعال د فا کلمې په ځای باندې وو راغی د سنه بدل کیند راغلی د دې کلمې خپل دی د قوو بدل شو پتا سره او د دې خو د بل تا چې د باب افتعال دا یو تا په بل تا کې مدغم شو اتقد شو. او دویم نمبر جزء دا دی چې کله د باب افتعال د فا کلمې په ځای باندې یا راغلی او د سنه بدل کې نه راغلی دغه یا بم بدلول شي په سره پتا سره او بیا به یو تا په بل تا کې مدغم کول شي. مثال لکه اتصرا دا په اصل کې اتصرا نو په دې اتصرا کې تاسو ګورئ دلته یا راغلی د باب افتعال د فا کلمې په ځای باندې دا بدل شو پتا سره او د خو تا د افتعال خپل شته نو یو تا په بل تا کې مدغم شو او اتصرا ته جوړ شو. قاعده نمبر 5 دا قاعده جوازی ده او 3 اجزا لري. ښه قاعده نمبر 5 په معتلو کې دا قاعده جوازی ده او 3 اجزا لري. جز نمبر 1 دا ده کله چې وو مضمومه په اول د کلمه کې راشي نو دا به جوازن په امزه مفتوحه سره بدلول شي. کله چې وو مضمومه وو او په غیبه ضمه وي دا چې کله د کلمې په اوله کې راغی نو دقه وو به په امزه مضمومه سره بدلول شي. مثال لکه وجوه دا په اصل کې وجوه وجوه په اصل کې وجوه نو دا چې وو مضمومه په اول د کلمه کې راغی وجوبا دا جوازن 50 سره بدل شو په امزه مضمومه سره وجوه ته جوړ شو. او دویم نمبر جزء دا دی چې کله وو مکسوره په اول د کلمه کې راشي نو دا به جوازن په امزه مکسوره سره بدلول شي. لکه اشاخ
دا په اصل کې وشاخ. نو څه چلو شو قاعده دا وو دی او مکسوره ده، مکسوره ده کنه په کسره ده پی. نو کله چې وو مکسوره په اول د کلمه کې راشي نو جوازن به دا په امزه مکسوره سره ایشاخون ته جوړ شو. خا د وشاخون نه. او 3 نمبر جز دا ده چې کله وو مضمومه دا په منځ د کلمه کې راغی نو دا به جوازن په امزه مضمومه سره بدلولی شي. مثال لکه اد اورون، دا په اصل کې اد ورون، دا وو دی وو مضمومه دی په منځ د کلمه کې راغلی دی، جوازن په امزه مضمومه سره بدل شو، اد اورون ته جوړ شو. ها قاعده څنګه شو؟ وو مضمومه په اول د کلمه کې راشي جوازن په امزه مضمومه سره بدلولی شي، او وو مکسوره چې په اول د کلمه کې راشي جوازن په امزه مکسوره سره بدلولی شي. وو مضمومه چې په منځ د کلمه کې راغی جوازن په امزه مضمومه سره بدلولی شي. دا مثال دی.